بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة سبا 16 نمبر آیت اور 16 نمبر آیت کې د سبا د قوم او د هغوی د حالات تفصیل له د سبا والا واقعیا او د هغوی تفصیلات چې د دلته کې د دې ذکر کولو څه مقصد دی دا واقعي حقیقت پوره څنګه و په دې واقعي ذکر کولو خلاصه دا ده چې کم خلک د دین دشمنان شي او عيش پرست دنیا پرست شنو باغی نه الله تعالی هغه نعمتونه اخلي چې کومه ول ورکړي او دغه نعمتونو نه ورته الله تعالی بیرته عذاب جوړي چې کوم سی ورکړي هم دغه نو عذاب جوړيږي دی واقع کې بدغه مسله ثابت دي په دې وجه باندې کم خلک چې د دین باغیان خپل اولاد د فرض حرام او د حلال نتیری نو دغه خلک د وخت تیرېدل سره ورسره دغه اولاد بیرته دشمنان کیږي چې کم نعمتونه خدای ورکړي هم دغه دشمنان شي دویم دغه شانت کړي و سبا والا سوق دي کم ځګن کې وسیدل مبصرین په دې باندې تقریبا اتفاق دی د باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث مبارک هم نقل لې یو صحابي د نبی علیه السلام نه تاسو کې چې سبا کم چې په قران کې ذکر شوی دا د سړینوم دی کې دا د خزینوم دی کې دا د زینوم دی دا چرته نبی علیه السلام ورته فرمایي دا یو سړیو او د لس زامنو شپږ زامن په یمن کې اوسېدل او باقی سلور چې کم دینو دا شام تلل شام کې اوسېدل په دغه نمونو سره په شام کې هم قبیلې جوړې شوې په یمن کې هم قبیلې جوړې شوې د دې سړي نوم تاریخ چې کم دی نو عبد الشمس نقل کړی د سبا لقب دی او سبا دغه ځګنی بادشاه قوم دونو لقب دی دونو ته ویل کېږي نو معلومي کې دا چې سبا والا خلک د یمن کې اوسېدل سبا مشر دی د خپل نوم عبد الشمس دی د لقب دی په دغه نوم سره دغه قوم خاندان قوم یادېږي دغه نومونه یادېږي داسې معلومیږي چې دا خلک چې کم دی د سبا نه وروسته سبا پکې په خپل دیندار سره تیر شوی دی تاریخونو دام ذکر کړی دی چې سبا د خپل قوم ته نصیحت کړی دی او اشعار ویلي دي اشعار تاریخ نقل کړی دی چې په دې امت کې یو پیغمبر روان دی نبی عليه السلام متعلق خبره کوله او په اشعارو کې یو ارمان کړی د جبستوس په دغه زمانه کې ژوند دی مې ملګرتیا کړی و سمره بخوي دغه اشعارو نه پته لګی چې دا سبا په آسماني کتابونو باندې هم پویدو د پېشنګویانې کتلې وي او معلومات حاصل کړي و چې د پیغمبر راتللو والا دی دې ته پیغمبران راغلي دي او دغه علاقه چې کومه ده د سبا کومه علاقه چې ده نو په دې کې غر دی د غر یو ترتبه ته لوی باغونه او په دې منځ کې یو سړک ونده کې و دې باغونو په دومره زیات پیداوار کاوه چې د ختمولو د سره ونه بهر ملکونو ته به دا سپلای کېده خرڅوي ده او د دې خلکو به هیڅ قسم درآمداتو ته ضرورت نه و دوی به برآمدات کول دوی په توحید باندې په اسلام باندې مطمئن خلکو په اول سر کې لیکن په قلاره باندې باغیان شو چې کله باغیان شو بری ته تقریبا 1400 پورې پیغمبران راغلي دي خو باوجود د دې چې د خلکو د خپل پیغمبرانو هیڅ احترام نه دی کړی خبره یې نه ده منلې او دی بیا شمس پرست جوړ شوی دی بلقیس کومه واقعیا چې روانه ده هم د بلقیس ولا کومه واقعیا سليمان عليه السلام سره تیر شوی ده هغه واقعیا هم په یمن کې راغلی دغه بلقیس او سبا والا یو قسم خلک دي یعنی بلقیس د سبا د قوم خزوه دغه نه علاوه لوی مشهور بادشاهان پکې تیر شوی دي نو د دوی ژوند څه و چې دوی په کومه علاقه کې اوسېده دغه نه بار یو غړ ډیم یو باندې جوړ کړي او بیا به باندې کړي چې موجوده اصطلاح کې هغه ته ډیم ویل کېږي وروسته باس را روان دي او دغه ډیم نو چې کله به ډک شنو بس هغه نه مختلفو ځګن ته نیرونه او لختیت مات شي نو د سبا غونډه علاقه کې چې کوم د ټول باغونه او هر ځګن ته به ورسېدل او دغه ځګن کې خسته خاریه جوړې شولې آبادی وا کورونه چې دا خلک کړه د الله تعالی د دین دشمنان شو باغیان شو ګناهونو کې ورننه وتل د پیغمبرانو د علماو اس نصيحتونو بدی باندې اثر ونه کو الله تعالی بدی من یو قهر واوست قهر دې سره وس کم ډیم باندې د علاقه بعد وا دا ډیم راوښلې کم نعمت چې دوی باغیان کړي او کم نعمت وجه دې مسیو اق ډیم ورته عذاب شو او ډیم راوښلې چې کله راوښلې نو بس د دوی کورون هر څه اعلان دي زین تاریخونو دام نقل کړي د جدي په کتابونو کې دا لیکو چې کله په دې علاقه باندې عذاب راځي د عذاب د ډیم دراشلېدلو په شکل کې راځي او دغه ډیم به مګي سورې کې او راوځي دا پېښنګوي پکې هم چې کله خلک گمراه شي باغیان شي زین تاریخونو دام نقل کړي د چې کله په دې ډیم کې مګي را پیدا شوي
او دا ډېمې د یخ نه دې کې ستوري شروع د علاقې چې کوم هوښیار سنجیده خلک هغوی ته اندازه ولګېږي د عذاب اثار شروع کېږي هغوی داسې کار وکړه د قوم ته یې ویل توبه وباسي ایمان راوړئ خو چا څه اهمیت ورنه کړو خلک دومره مست شوي چې په موږ باندې نه یېرېده هغه اثار دې ختم شوي د کتابونو په څنګویانو پې اثر نه کړ بیا دوی داسې وکړل چې بس ځینې خلکو پکې داسې رای اختیار کړل چې دې له پیشوګان پکار دي په غټ مقدار باندې پیشوګان راوړل او دغه مږو په خواوشا کې ولازګینه جوړ کړل او تیارې کړل چې دا مږي ختم کړي او دا مږي دومره غټ یو زوروري و چې د پیشوګان به راځرول دا پیشوګان په دغه علاقه کې نه پرېښودو او موږ به خپل کار جاري ساتو چې کله د پیشوګانو پکې ماتې وخوړل نو هغې نه پته ولګېدله چې عذاب مستقل عذاب دی د پیشوګانو کار نه دی اوس به دا مږي یو خپل صورت اختیاروي هوښیار خلک چې کم چې سترس د الله جره پکې وه آسماني کتابونو باندې یقین لارو هغه خلکو خپله کاډې ونغښتلې او دغه زګین دی روان شو چې اوس عذاب شروع کېږي نو په دغه ټیم کې ځینې شام ته لاړل او ځینې د یمن نورو ښارونو ته منتقل شو دې کې ځینې قبیلې چې کوم دی مکې معظمې ته راغلي مکه معظمه کې مباد شوي دي او ځینې خلک هغه و چې په آسماني کتابونو د سره کار نه کېده هغوی خپل عیاشۍ او فحاشۍ کې په غرور او تکبر کې دې حد ته رسېدلي چې د آسماني کتابونو خبرې ورته اسم نه ښکارېدلي هغوی په خپله ځای کې کلک پاتې شو چې موږ د سره ځونو مږي چاته اسم نه شي ویلی موږ دومره زورور خلک یو چې ډیمونه او مږي به موږ باندې څه چل به وکړي د الله د عذاب نه یېرېدل بس د مږو لاندې کاروایي شروع کړله د ډیم په دې یخ کې ستوري ووهل او دا ډیم یې ډډ کړو کمزوری کله چې دې ته د بشکالو اوبه راماتې شولې په غټ مقدار باندې بنیادونه یې د مخکې نه خراب شوي مږو کمزوري کړي وو بس دا غونډ دیوال لا وغورځېد او دا اوبه به ډېره تېز د چپه باندې رالې د علاقه باندې راخورې شوې د دغې ابادۍ یې لاندې کړلې دغه کم باغونه چې وو نو سې د مخې سره ویوړل ډوبې کړل او ځینې داسې شول چې هغې ته اوبه نه ختې اوبه بندې شوې ځکه ډېر وران شو په خپله باندې باغونه ضایع شو د هغې نه وروسته په خپله باندې په دغه علاقه کې ځینې بوټي راوختل چې په هغې کې ځنګلي کیکر پکې دي او دغه شان کې ځنګلي بیر چې کم غنه پکې ډېره او دانې پکې کمي او دانې دومره ذایقه دار هم نه یو قلمي بیر چې کم په دې باغونو کې خلک نالی یو غرستانۍ بیر چې په دې غرونو کې په خپله باندې کېږي نو دا کم چې قلمي نو دا پیداوار هم کېږي غني کمي او ذایقه هم صحیح کم چې ځنګلي په خپله باندې و چې د دې ذایقه هم کمزوري دانې پیداوار یې کمي غنه پکې زیاتی نو په دغه ټیمونو کې په دغه بوټو ځګنو کې باغونو کې صرف دغه ځنګلي بیر راوختل یې کیکر راوخت چې دواړه یو بې مقصده بې پیدې شو او د خلکو ژوند خراب شو در دې غونډې واقع خلاص سره او سبق دغه دی چې کم خلک د دین نه باغیان شي الله تعالی ورسره بیا داسې کوي نو الله تعالی وایي فاعرضوا د خلکو مخ واړو د الله ر دین نه فارسلنا علیهم موږ راولېږو په دې باندې سیل العارمي سیلاب د بند هغه سیلاب چې بند را منې کړی و بند وشلېدو په موجوده اصطلاحاتو کې ورته ډیم ویلی کېږي چې خلک به بندې کړي او دیوال ورته وکړي او را باندې کړي دې ته ډیم ویلی کېږي نو سیلاب د بند یا نه ډیم پرې راوشلېد وبدلناهم بدل کو دوی لره بجنتیهم بدو نور باغونو سره جنتین دو دسې باغونه ذواتی اکل خمط چې خاوند د خوراک تریخو تاسې میوه به کوله چې هغه ترخه میوه خوږه بڼه وه واثل او ازغي و د ازغو نه پته لګي چې ازغو والا ونه چې دا کیکر دی وشیء من صدر قلیل او سشي د بیرو لګونه بیرې لګونه پته لګي چې دا ځنګلي بیرې وي پیداوار یې کم ځکه چې قلمي پیداوار سیوای نو قیمتي پیداوارونه ختم شو دغه په ځای باندې بس کیکر او دغه شان د کې کوم میوه چې کوله کوم میوهدار بوټو چې دغه خواندم بس خراب تاریخ او چې کوم میوه هغه ډېر لګم و مقدار کې به هم کم و دا ردی ژوند